دې چې موږ د جهنم نه خلاصي کوو چې موږ په صحیح معنی کې د الله د حکم تعبیر وکړو او موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرامین د هدایت په ثابت والله إنا أنزلناه في ليلة القدر ما دا قرآن پشپد قدر کی نازل کړی وما أدراك ما ليلة القدر تاسو د صفته د چې د شپه د قدر څه شي دی د قدر د شپه یو صحابي تاسو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د شپه د معراج کې لاړ نو الله جل جلاله ما ته جنت ما ته دوزخ ما ته د خپل امت ټول چې کوم دی حالات خو او ما ته دې ته پوښتنه نو زما ته یو دوه امتیان په आपस کې جګړه و دا حالات ما باندې مشتبه شو او ما ته دا پته کو نه لګیږي چې دا شپه تاسو دا شپه د قدر چې کوم دی دا د عزت شپه چې کوم دی دا د اخیری لسو شپو د رمضان کې کوله نه تکای هغه کې 21واں یوشتم 23واں درویشتم 25واں 15واں 27واں 28واں یو کم دی نو دا 15 شپې دي نه د دې په حساب پته دا ټول شپې ورونه اله دی دا نه چې په دغه شپه باندې کې دي شي الله یې وایي او بعض وخت کې پر داسې شي دي چاته په دې یوشتم کې دی او چاته په یو کم دی دا الله ځان نو عرض مدا کو چې الله جل جلاله فرمایي وما ادراک ما ليلة القدر تاسو د سبد چې د شپه د قدر څه شي دی ليلة القدر خير من الف شهر دا شپه دا د قدر د شپه چې دا غوړه ده من الف شهر د زرو میاشتو تقریبا اته اتیا کړو نو اته اتیا کړو په موږ ستاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دی اولنی اسمان ته پښپد معراج کې راغی زمکه ترا کوزي د موسی علیه السلام ته کوم یا محبوبا الله درته کوم الله درته سړاله درته بس وی یو کال روزي پر لپسې او 50 منځونه راته توحفه کې راکړل وا محمد صلی الله علیه وسلم زما د امت غټ غټ عمرونه ډیر لوی لوی وجودونه ډیر چې کوم دی ور سره سہولتونه زما امتیان تاسو کړی چې زلاشا الله تعالی چې زما سره د رحم او کرم معاملې وکړه زما امتیان دې کمزوري چې دا ټول یاشي ورته او دې ورته سمیاشتې روزي لس میاشتې روزي نیسئ او 15 منځونه کوئ بیا چې دی اولنی اسمان ته راغی موسی علیه السلام بیا تاسو کوي محمد صلی الله علیه وسلم سوشي کړه او الله رسول دې کسی در سره په دوه میاشتې راته روزي وغلي او 15 راته منځونه کم ته نه کنه ستاسو امت امور ډیر کم دي بیا حضور علیه السلام زما استاد دې رسول هغه د زګران دې اخیری زمانه دې امتی ته چې دې تراوت نه ودی د باندې چې امام صاحب کله لوګي وګدا آیاتونه او وګدا سورته شروع کړي دی وی خدای پاک د خدای پاک داسې کړي په قرآن ما ته کومه وی څه چې ور زما په کار کې کا ته دی کا ته ودانې او لار مینا جوړ دی خو مینا جوړ دی بچی مینا جوړ دی شل باندې ورته شوکا دی سینه کې چې ورته معمولی و حضور علیہ السلام بیا د موسی علیہ السلام په وینا باندې لاړ الله تعالی العالمین او ډېر قبول زوی پنځه مونږه د نور مونږه او میاش په د روزي انداز نه پیری رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اولنی اسمان نه په بر موسی علیہ السلام د الله په حکم الله ور پړ کې جوړ
نه پیری زما استاد دې خرسری امتی په خاطر باندې الله ته دلیل الله ته مینت او زاری کړی دي جولای ورته وړولې دا چې زما د امت کمزوري دي دې دا نشي برداشت کوي له العالمین تحقیق ور سره وکړه خبر سره وکړه سہولت ورله ورکړه الله جل جلاله یې خبره منلې ده ویزا دا پنځه منځونه چې کې د 50 سره او د میاشت روزي چې نسی نو د یو کال ثواب په ورله ورکوم خو په کیسه خو دا کوي خو په کیسه چې کله دا مکان کې سلو روزي چې دا حرام دي سلو روزي حرام دي سلو روزي په کال کې چې سور نسی حرام نسی د شیطان ملګرتیا وکړي د الله رضا پکې نشته سلو روزي اولنې ورځ د وړو کې په دې ورځ باندې روزه نه کېږي د شیطان او د لوی اختر لومبنۍ دویم او درېیم دا کال کې سلور روزي دي چې دا حرامي دي په سلور روزي شاید چې تر نن پورې د چاري پروګي ځلې بیا د دې علاوه چې کله دا لومبۍ ورځ تېره شوه نو د دویمې ورځې نه په شروع کې دویمه درېیمه څلورمه پنځمه او شپږمه او لکه چې یو بدلې نو شپږ روزي به ورپسې ونیسي نو چې شپږ روزي دې ورپسې ونیوي نو دا داسې شوې که صیام الدهر لکه چې دا کال روزي مونږ هغه شتو ته چې کوم دی مړه په دې تندي باندې ډز دی او چې کله د اختر هغه اوبوس مړه وي ورځ به بیا کوم بیا یا خدای پاک وي روزي ته به یو ورځ بیا کوم په ځان را باندې نو بیا هغه ثوابې روزي ورپسې چې کوم دی په دې نیت باندې دا ډېر غټ زړه غواړي الله جل جلاله دا روزي په دې امتونو باندې خرڅ کړي څنګه په موږ باندې بیګا مې یو ځای کې مسله کوله چې هغه روزي د هرې میاشتې په دې قومونو باندې الله فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدوده پشمار یو څه نو پشمار ورځې دیار لسمه سوار لسمه دا په دې امتونو باندې فرض وي او په دې مسلمانانو باندې د مکی تر دوره پورې په دې ټول مسلمانانو باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی نه مدینه ته لاړ نو آیاتونه نازلېدل احکامات شروع شو نو الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم تاسو باندې اوس دغه روزي بهشکه باغې کې ثواب دي فرض دي دغه ته اوس ایام بیز وي ورته ایام بیز یعنی سپینې ورځې سپینې شو دغه کې پورا په دیار لسمه کې اوس کومه حرامات مسوار لسمه کې او په دې لسمه کې ځکه ورته ایام بیز دا روزي په سورني سنوري زیات ثواب دي فرض نه دي اوس فرض دي شهر رمضان الذي انزل فيه القران تاسو باندې اوس چې کله رمضان المبارک راغی نو د دې روزي در باندې فرض دي تاسو کې چې څوک ژوند دی او د میاشتې کومنده نو فلیصمه دې بدا روزي نسی الله فرمایي ومن كان منكم مريضا او على سفر تاسو کې اوسې بیمار دي یا په سفر دې بدا روزي نسی او د روسو ورځې نه بیا کوي دا نه چې مارک او یو پکې شیخ فانی دی شیخ فانی هغه کوي چې کله کې خپل ځوړندې خپل همونه په کبه ځوړندې هغه سره چې هغه داسې بیماری باندې بیمار دی چې په کټ کې پروت دی او د پاسې نه دی او هغه د الله دوباره توفیق ور نه کی د پاسې نو هغه د بار بیا یو کس د سایه او یاد ساته الله څنګه د قرآن عظیم دی وایي خیر من الف شهر یو کسي دا یو شپه عبادت نو په دې کې د ګناه او دا غړي کوم د اتاو کې کارونه په دې کې د دروغ وي په دې کې د زنا او په دې کې د غلا او په دې کې د چغلي او دا په دې برابر دا نه ثواب برابر دی او عذاب نه دواړه برابر ایکوال ټو دا دواړه برابر دي دې کې چې کوم دې کمی او بیشي نشته یاد ساتئ پدې کې مونږ لا پکار دي چې مونږ الله رضا ترلاسه کړو الله تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر
پدې شپه کې د الله په امر باندې ټولې فرښتې سره د روح الامین جبرئیل امین راکوزي د څه لپاره د دې مؤمنانو د امین دوی چې څومره کړه چې کم دیرو الله ته وړاندې کړي په هغې د مهر وهلو هغه د پاسکېدو لپاره او هي حتى مطلع الفجر او دا تر د سبا د راحتو کله چې امام سهار باندې نه سبا راغلي نو تر دغه وخت پورې چې کوم دي دا ډیوټي دا غي شروع ده نو بعض خلک پکې چې کوم په وضو کوونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته دا د لوټ مار میاشته په دې کې ټول جهنمونه بند ټول جنتونه کولاو دي ټول شیطانان تړلي شي ټول د جنت دروازې کولاو صرف نفس دي لګي کله کوته او سایو کېږي جنت تدل بس دې خلی او بالکل پکې حاصل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا موجه چې دا تاسو په وړاندې د احادیث په تصدیق وکړي راشو کولې ویلې چې درته چې دا موجه چې دا نو دال دال په خانه زمانه کې په اصول باندې جګړې کوي د کفارو سره د مشرکین سره د دین د دشمنانو سره مسلمانانو په ډال ځان بچو او دغه کافرانو په مسلمانانو ځان بچو دغه ډال او تور بچی چا سره دا به میړانه او دا به کوم دینو پهلوان او دا به کوم دینو منلې شي ځوان او چا سره به دا شي نو هغه به کوم دینو په منځ باندې دوه گزارونه وړو او واړو ورته یعنی په منځ به کوتره کړو نو یاد ساتئ چې الله ودا ته جهنم نه راځي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث قدسی فرمایا حدیث قدسی هغه چې الله ډایرکټ هغه وینا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نقل کیږي القاء او کې ډایرکټ ته ضرورت په منځ کې جبرئیل امین حایل شوی دی الله فرمایي الصوم لي وانا اجزي دا وجه زما د پاره او زه په خپل بدني ثواب ورکوم ځکه چې په نورو عبادتو کې سنس حیثیت کې او سنس مقام او مرتبه کې د هغې چې کوم دین پته لګي ځکه یو سړی منځونه کوي نو خلکو ته پته لګي کاکا راځي د وخت باندې او چې کوم دین منځونه کوي دغه شانتي باري صاحب راځي بل راځي دغه شانتي څوک صدقات او خیراتونه کوي د دې پته لګي کته نه وای په پټه دې شپې ورکړي نو هغه یې په پلان کې راځي دانشیلا له څه په راکړي لې دې ورسره خوشاله سرسایه ما ته په پته چې زما وس نه کېده خدای دې خوشاله نو کوم استمتاع ته پته وایي چې څنګه هغه په پلان کې ورکړي ته ورته بل ځای چې کوم دی راشه ته وایي دا خبرې راشه پریش نو پسنه سره چې د هغه کې ریا او هغه کې نمود او نمایش راشي تاسو وګورئ چې کله یو سړی روزه نیول نه بل چاته کوي پته نه بغیر د الله د ذات نه کته چاته ظاهر نه کی نو هیڅ چاته پته نه لګي د دې وجه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې جزا یا ز خپل ما یا ملائک د دې د ثواب د ورکوونکو حقیقي یعنی دا دومره درون او وزنی ثواب دی چې دا به زه په خپل ورکوم او هغه د چې الله په خپل قدرت کامله د دې لپاره یو دروازه جوړ کړی دا چې هغه کې باب وګورئ اره دروازه چې د نیک عملونه اواز ورته کوي چې په دې دروازه راځه دا باب ریان چې الله په دې ځا او تبا او بخري ستاسو ګامونه په بخري دي جنت مونږ هو د کونډې ځامن یو د سيونا د کونډې زوی څوک ګیلم نه کوي نو مونږ هغه خلک یو چې مونږ په خپل عمل او عبادت او ریاضت او مهنت کړی دی کله الله مدد را سره شامل شي دا الله غره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين يوزل ذو شريكا امين محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد زدواركم امين ان شاء الله تبارك وتعالى تاسو توجه عمده یو یقین زموږ دی دا الله رسول فرمایي چې درود شریف راځي نه نو په دې مینس کې چې کومه دعا د قرآن مجید په اخر کې بیا درود شریف وایي نو الله یې خامخا قبلوي د دې وجه زبار تاسو دا چې درود شریف وایي نو درود شریف
ډیر یو وزنی دا الله په در کې چې کوم دی نو منل شوی او مقبول عمل دی د دې وجه کوم د زړه د اخلاص اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وين الله رسول الشريعه الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك علما نافعا وحفظا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يصرفنا الى صدقك اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم اشف مرضانا يا شفيع الامراض اللهم تقبل دعواتنا يا مجيب الدعوات اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك استغيث اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك استغيث اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك استغيث اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اخذل الكفره والمشركين اللهم انزل عليهم حسب الذي لا يرد عن القوم المجرمين وسهل يا الهي كل صعب برحمتك سيدي الخلاص اللهم ارزقنا زياره حرمك وحرم نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا زياره حرمك وحرم نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا زياره حرمك وحرم نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامع دعاءنا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إله العالمين إله العالمين إله العالمين تزم خالق تزم مالك أو تزم رازق إله العالمين زمين سر الرحمة والرحمة إله العالمين زمين گناهونه کني کوسر بدل کا إله العالمین ډېر ګناهګار خطاکار او سیاکار او مستاب بندګاری بغیر اسلام باندې جواب او فریاد دې نشته إله العالمین زمين مینه او د محبت کا جوړې لګیږي دا نفرتونه او بغاوتونه او دشمنۍ او ترګنې ختمي کا الہ العالمین خوشاله او سکانه ناولا الہ العالمین دا موجوده او بای امراض د کرونا او د ایډز او نور چې څومره نمونه کې الہ العالمین الہ العالمین دا ختم کا الہ العالمین موږ مسلمانانو له امر او نجات راکا الہ العالمین زموږ مسلمانان د دین او خپل قدرت کامله سره اوساته الہ العالمین زموږ کورو ولا اوساته الہ العالمین زموږ نارینه او اوساته الہ العالمین زموږ زنانه او اوساته الہ العالمین زموږ پلاړه لوانده زموږ اعزاء او قربا اوساته الہ العالمین زموږ دوستان محبان اوساته الہ العالمین زموږ سره تعلق او مینه لرونکي د دې افراد امراضونه اوساته الہ العالمین زموږ سره چکا كم حیثیت چاهم تعلق دے چارہ نتاوہ دے الہ العالمین الہ العالمین زمون بے وارد الہ العالمین زمون سر برحم و کرم معاملو کا کل قہر و دخل بزب من الہم و مجاد راکا مجازی بچہ دفلی و مجامت من الہم و مجاد راکا حضور نبی کریم بروخ الرحیم علیہ السلام و تسلیم شفاعت و برازم نصیب الہ العالمین شقاوتنا لقد بختينا وزلالتنا وزلالتنا يا إله العالمين كمي دعاگانی چې نبی محترم صلی الله علیه وسلم زمن د دې امت لپاره د خیر او عافیت ورکړي الہ العالمین هغه په حق کې قبول کړه الہ العالمین موږ په کامله برخه الہ العالمین موږ دې هم الہ العالمین کمي دعاگانی چې نبی محترم صلی الله علیه وسلم آخر زمانے د فتنہ چہرے کی فتنہ د مسیح دجال فتنہ د محیا او فتنہ د ممات فتنہ د نساء او فتنہ د دین او فتنہ د دنیا شامل ہے هغه ټول فتنہ من الہ العالمین داغه محبت قدرت کارونه سره راځي یا الہ العالمین زمون دې ضرورت دي الہ العالمین زمون د زړونو ډکې زمون ذهنونه ډکې الہ العالمین تا ته یو نشو شمارل خدا هغه باندې قادر وکړي الہ العالمین ټول حوائج زمون ټول ضرورت خپل دې خزانه الہ العالمین د اعظم علیہ الصلوۃ والسلام تعالی مسلمان نارینه او زنانه
بالغان وفات شوي دي اله العالمین ټول باندې مشمول زموږ د قاعده او قانون استادانو محبانو استادانو او شاګردانو تعلق او مینه لرونکو خپل کارونه د جنت اله العالمین زموږ والدین کامله اله العالمین زموږ والدین باندې خپل کارونه د جنت باندې اله العالمین کړه ابي د عمل په وجه د اله العالمین په دې محفل سپینګری اله العالمین په دې کې علماء دي اله العالمین په دې کې استاد کلام حافظان دي اله العالمین په دې محفل کې معشومان دي اله العالمین موږ سره په دعاګانو کې او پندې شامل دي یا اله العالمین زموږ دعا قبول کړه زموږ سره رحمت دنیا هسته مونږ ته هیڅ نه وکړه موږ خپل ځان او د جهان مسلمانان اله العالمین ته سپارلي زموږ حفاظت افغانان چې د وطن رکوالان دي او په مختلفو حیثیتونو کې په مختلفو ځایونو کې په مختلفو مقاماتو کې د وطن رکوالي کوي د وطن ساتنه کوي اله العالمین د هغوی هلته حافظ او ناصر شه د کورونو مالونو اولادونو او بیبیانو سره زموږ د حافظ او ناصر شه اله العالمین هغه ځوانان چې د دې وطن د اکرامۍ د دې د سوکالۍ او د خوشحالۍ په خاطر د حلال رزق په طلب کې د دې وطن نه لرې شوي دي یا د دې وطن په مختلفو خاریو کې ورسره روزګار او اله العالمین په روزګار پسې چې کوم دي ګرځي اله العالمین حلال رزق له ورکړه ژوند کې ورته خیر او برکت واچوه نابیل ته ساتنه او حفاظت وکړه د کورونو مالونو اولادونو سره زموږ ته حفاظت وکړه اله العالمین زموږ د ګناهونو په وجه زموږ اولاد ته چې کوم دي عذابونه نه ورکړه یا العالمین د اولاد ګناهونو په وجه باندې موږ عذاب اله العالمین موږ سره اله العالمین ما ته ډیرو کسانو نن د دعاګانو ویلي یو نشم ویلي د کراچۍ نه د دوبۍ نه د سعودي عرب نه د ملیشیا نه اله العالمین د سویټزرلینډ نه مختلفو دوستانو چې کوم دې ته قاضي کړی دي اله العالمین د هغوی محافظ او رسول شه د هغوی مددګار شه د هغوی ساتنه وکړه د هغوی په رزق کې کور او مال اولاد ته خیر او برکت سره د واچوه اله العالمین د مینې او د محبت جوړې بعضې خلکو راته د اولاد لپاره د دعا درخواست کړی دی اله العالمین د هغوی د مینې او د محبت جوړې د اولاد نارینه او نه ډکې د چا نارینه اولاد شته زنانه ته ضرورت اله العالمین زنانه اولاد یا اله العالمین د چا کورونه آباد دي آباد ساته اله العالمین د چا کورونه غیر آباد دي آباد کا یا اله العالمین پاک دامن نیک او پاک سیرت او پاک لمنی بیان ورکا اله العالمین چې هغه د دنیا او د خوشحالۍ او د زړه د سکون سبب کوي او آخرت کې د نجات سبب ګرځي هغه سي میندې او خویندې زموږ نصیب کړه هغه سي کور والا زموږ نصیب کړه اله العالمین زموږ د دعاګانې قبول کړه اله العالمین زموږ سره رحم او کرم وکړه اله العالمین موږ د پښتو چلم نه راځي بغیر د پښتو نه راځي د آدم علیه السلام نواله تر د حضور نبی کریم او حضور علیه السلام او تر دننه پورې چې څومره پاکانو نیکانو بزرګانو نیکې دعاګانې وکړي زموږ په حق کې قبول کړه اله العالمین موږ نه محروم کړه اله العالمین زموږ د مساجد زموږ مدارس زموږ خانقاهونه او زموږ چې کوم دي ستا کور خانقاه او ستا د حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیه الصلاة والتسلیم روضه اله العالمین د دې عبادت او دا زیارتونه زموږ لپاره نصیب کړه او د دې نه موږ نه محروم کړه اله العالمین واقعي چې موږ ډېر ګناهګار او اله العالمین ستا بندګان بغیر ستانه موږ د جوړاو د یاد ټول ځای نشته غلا اله العالمین موږ ډېر کوتاهی شوي موږ ډېر ګناهګار او خطاکار یو استاد کور دا جمعتونه اله العالمین دا مدارس اله العالمین مدرسې اله العالمین دا مراکز دا دینی مرکزونه اله العالمین د بزرګانو خانقاهونه یا اله العالمین د خپل کور د روزي او اله العالمین خانقاهي او د خپل حبیب علیه السلام د روزي دیدار چې چاته نصیب شوی دی اله العالمین په زرعاو کې یو سره زموږ بیا نصیب کړه اله العالمین هغه عبادت او اله العالمین زموږ توبې او زموږ کوتاهۍ اله العالمین دا قبول کړه اله العالمین دې موږ نه غواړو استاد مو
إله العالمين متبخنا وكا إله العالمين دمارنا وړاندې متبخنا وكا إله العالمين زمون راضي شه إله العالمين چې زمون کړه راضي شه دې تاسو په دې ګراوند کې یو سنارو بادشاہ زمون د هو زمون ترور او زمون په إله العالمين إله العالمين صراحة إله العالمين پسمندگانو ته سره زموږ مقصد دی إله العالمین په دې پر نه ودی یو کوټګی شوی د إله العالمین هغه ته نور چې څوک مسلمانانو واچي إله العالمین استا رحم او کرم د سره شامل حال دی إله العالمین زموږ سره خپل رحم او کرم شامل حال دی إله العالمین زموږ په راهب کمال زمون ګناهونه موږ معاف کړه إله العالمین زمون د دعاګانې زمون د ریاضتونه او زمون د روزي او زمون د تراویح او زمون چې کوم دې د شپې رونول زمون د تلاوتونه إله العالمین د محبت إله العالمین چې کله موږ مرګ راولي هغه وخت کې راته دا پاک او جنت کې موږ سره د جنت سالم سره چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب